د نور کله پرنګ سږکال هم ملکنډ ضلع کې ځای په ځای د څاروو میلې خو لګېدلې دي ولې د څاروو په قیمتونو کې ډېره اضافه شوې ده چې له کبله یې د عام ولس سره د څاروو تاجران هم د امتحان سره مخ شوي دي د قربانۍ لپاره څاروي اخیستو په غرض خو ډېر خلک د میلو مخه وکړي خو چې کله د قیمتونو تپوس وکړي نو بیرته خپله لار ونیسي ځکه چې قیمتونه د عام ولس د وس نه بهر شوي دي تاجران وایي چې په ملک دننه د ګرانۍ لهر له وجې قیمتونو کې اضافه شوې ده د ګرانۍ لهر له کبله سږکال د قربانۍ شرعه کې د کمیدو امکانات دي ځکه چې بیشتره خلک د ماشي بوج لاندې شوي دي کم څاروي په پروس کالي مطلب دی موږ په 8000 اغستا غنه لاک نه بره دی او د غریب سړي خو به وست نه بریږي او مطلب چې چالک څه گزاره کوي نه هغه ځان له قرباني وکړي 10000 روپۍ څاروي ګران دي مخکې نه ګران دي خرچه چې د بوس په ملاوي ده په 300 روپۍ باندې منو اوس ملاویږي په 950 باندې چوکر به ملاوي ده په 450 اوس په 650 ملاویږي داسې به سیکل به ملاوي ده په 560 اوس په 850 ملاویږي څارو خدا شری چې څاروي به خامخا ځکه ګرانه چې هر څه په څارو پسې خرچې دي په څارو پسې کرایې نه دي نو څاروي د پروسکني ریټ نه څخه ډېر پای ریټ روان دي که ځان له نشي کولی نو په د ملګري ځان له راټول کوي او په شریک یې وکوي نو دغه به ډېر ښه او تاسو له به الله اجر درکړي او بل دا غوښې چې دي چې څوک وضعیه نه کوي نو هغوی ته زموږ دا خواست دی چې دا پریزرو ته مه رسوئ مهرباني وکړئ دا د غریبانانو له ورکئ چې الله ستاسو دا خیراتونه قبول کړي ولس وایي چې حکومت دې ګراني کنټرول کړي چې د اختر خوشحالۍ او مذهبي تهوارونه په اسانه ومانځلی شي د نور کلونو په نسبت سږکال په ګرانۍ کې ډېره اضافه شوې ده چې له وجې یې سږکال د ډېرو خلکو د قربانۍ نه د محروم کېدو یره پیدا شوې ده کیمرامین ظفر سواتي سره عمران زریاب خیبر نیوز مالکنډ